अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शमीम आरा और आप देख रहे हैं TST न्यूज़। अभी अभी हमें मौसूल हुई है एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़। ज़राए के मुताबिक तलदम तंजीम दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले एक खतरनाक दहशतगर्द को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द से अहम इंकिशाफात भी सामने आए हैं और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान, जिसमें उसने अपने जराइम और नेटवर्क के बारे में अहम तफसीलात बयान की हैं। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। देखते रहिए TST न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं खबर सबसे पहले। ज़मानुम अमरुल्लाह दफलानुम मिसैदारिब दमर के खेलो खुगियानो निंगरहार मुसीदुन के हम ज़मान हद दशकाला उम्र दे ज़मा प्लार यो रिटायर उस्ताद दे ज़मा दुआ वरुने दी पिंजमी खैन दी मा वादा करे दे और ज़मा वो बची दी मा दे दینی زده کړې دپاره د عبدالله ابن مسعود په مدرسه کې داخله واخیسته. تقریبا په 2002 کال کې مو دغه مدرسه پرېښوده او د قیمتي کاڼو کار مو شروع کړ، چې د دې باوجود د یو ټیکهدار سره مې د منشي په حیث هم کار کاوه. نو په دغه دوران کې تقریبا چې 2014 کال برابرې د زما ماما حکمت الله چې د داعش په ګروپ کې د ټارګټ کلنګ په کارونو کې وو شامل وو. د ما ته هم تک په 2018 کال کې په دغه ګروپ کې د داخلېدو لپاره دعوت راکړ. بالاخره ما د دعوت قبول کړ او د سره په دغه ګروپ کې د ټارګټ کولو د ټارګټ کلنګ کارونو لپاره شامل شو. زموږ اولنی هدف د خواهګانو کې د اربکي کمیټې یو کارکون وو. دویم هدف مو په 2020 په اول کې د امریکایي استخباراتو یو مخبر و چې هغه مو هدف کړ. دریم کار مو په د 2020 کال په درمیان کې د افغانستان حکومت یو جاسوس و هغه مو هدف کړ. د دغه درې وړو کارونو ذمہواري داعش ډلې د ټلګرام په واسطه په غاړه واخیسته. د دې نه پس د مشرانو د خوا نه موږ ته په د پاکستان کې د جهاد کولو امر وشو، چونکې د مشرانو د خوا نه په دې باندې زیات بحث وشو چې په پاکستان کې حالات سخت دي، هلته کار کول ممکن نه دي او مشکلات زیات دي. خو بالاخره د 2020 کال په اخر کې زه د سپین بولدک له لارې پاکستان ته داخل شوم او په کوچلا کې استوګن شوم. د څه وخت تېرېدلو وروسته د کوچلاک څخه پګبي نوشهر ته